په نوښهره ټي ویل په یوه نوکرۍ باندې 7 کسان قتل شول. مینوال ډېر سخت بې دردۍ سره یې قتل کړي. مینوال ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ووایاست. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان وښایئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو په نوښهره کې دا واقعه مخې ته راغلې ده. د یو د ټي ویل په نوکرۍ باندې 7 کسان د یو کور نه قتل شوي دي. مینهواله چې دا چا قتل کړي دا خپلو د تونو زامنو قتل کړي دي په دغې وجې نه چې یو ویل چې دا نوکري به ته ماته پرېږدې، بل ورته ویل چې دا نوکري زه کوم ته به یې نه کړې. نو خپلو کې د تونو زامنو چې بیا یې اخره کې په دې خبره باندې فیصله وکړله چې زه منډه تللې به وو چې د چا وشوله نو هغوی به بیا چې د چا وشوه نو هغوی به وي. اخره کې دغه د تور د زوی وشوله چې لیټر ورپسې راغله چې او ستا دغه د ټي وي نوکري وشوله او دا به ته کې چې نور دغه د تونو زامنو ته یې پته ولګېدله نو هغوی سمدستي وسلې راواغستې او د دوی کور ته او ډزې شروع کړې او دې ته یې نه کتل چې دا زنانه دي او که سړي دي او که ماشومان دي. خو بس فایرینګ به یې کولو چې په دغه دوران کې د دوی نه 7 کسان قتل شوي دي او 2 زخمین دي. مینهوالو دومره ظلم د پیسو دپاره یعنې د لکونو خبره نه وه، د کروڑونو خبره نه وه، 25,000 روپو خبره وه. په 25,000 روپو په سر کې 7 کسان تېنه قتل شوي. مینهوالو اخر دغه کسان دې ونیولی شي، دې کورنۍ ته دې انصاف ورکړل شي. هغه کسان چې چا دغه قتلونه کړي دي هغه کسان ته ټولو نه سخته سزا ورکړي. مینهوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشانه وښایئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.